بسم الله الرحمن الرحیم. یو د مخ یو بیماری دا نوم یې دی ټرایجیمینل نیورلجیا. نو د دې باره کې زه نن خبره کول غواړم. ټرایجیمینل نیورلجیا چې دا دلته کې یو اعصابي رګ دی چې کوم ته مونږ ټرایجیمینل نرو وایو، او نمبر مونږ د خپل نمبر یې لکه په میډیکل ټرمینالوجي کې نه 5 نمبر دی ټرایجیمینل نرو، او دا یې 3 برانچز دي. نو دا د ایریا کې داسې راځي 3 برانچز دي. نو د سترګې ته او داسې د ایریا ته او د جامې د یو طرف ته راځي، داسې دواړو طرف ته دا نرو. دې بیماری کې د بیمار په مخ په یو طرف باندې ناڅاپي تیز درد راځي او هغه بالکل داسې هغه وي دا سم لکه دا الکتریک شاک په شان دی، لکه د بجلی د کرنټ په شان دی. یا څوک دا موږ د اکثر وایي چې یاره په اسمان کې چې څنګه دا پړک کېږي نو داسې پړک پکې وشي په دې کې، او ډېر تیز درد دي او هغه د برداشت نی. اکثر داسې کس چې نو د زیاتر موږ چې څونه کتلي دي نو دې کې د جامې د لاندې کم غاښونه چې دي، چونکې دا رګ چې دی نو دې ته هم راغلي، زیات خلکو په دې ځای باندې درد دي. نو هغوی اکثر وایي که دا د غاښ درد دی، نو اکثر غاښونو ډاکټر له لړ شي نو یاره نو خامخا غاښ خو یو نیم چېرته چینجن را چینجني، نو هغوی هم اکثر هغه ایکسټرکشن ورته وکړي، غاښ وباسي. ځکه چې داسې کس چې اکثر ډایګنوز کېږي نو هغه 2-3 غاښونه وباسلي، نو هغې نه پسې پته ولګي. کله یو وایي چې یاره دا یو نه جوړ، دا د دې وجې وه، بیا بل وباسي. خو چې کله بیا هغې سره هم ټیک نه شي نو هلی بیا وروستو پته ولګي چې دا خو دا ټرایجیمینل نیورلجیا ده. عام دغه کې تاسو دې ته داسې ویلی شئ لکه دا د نرو کې داسې فرق راشي، یو قسم د بجلی تار چې شارټ شي او دې سپارک کوي. نو دغه شان دا چې دی نو دا د دې کې دا پین چې نو دا نیوروپیتک پین دا بالکل د عام دردونو په شان نه، دا ډېر بل شان درد دی، دا داسې د شارټ په شاني. نو د دې وجوهات چې دي نو هغه خو یو زیاتر اوسه پورې خو چې دا کم کامن دي، د دې لا پوره وجه نه ده معلومه شوې. خو بعضې ټایم کې لکه کله چې دی د دماغو نه روځي نو په دغه ځای کې په یو نیم ځای کې چې په دې رګ باندې څه پریشري یا یو بل رګ پې هغه د وینې رګي نو هغه په دې باندې لږ پریشر اچوي، نو د دې د وجې هم کېږي. نو دا اکثر د دې لپاره که فرض که یو MRI وشي نو د هغې نه اندازه لګېدی شي، او نن سبا د دې نیوروسرجنان سرجري هم کوي او خو کافي سکسسفل سرجري، نو هغه هم اکثر دې سره دا ټیک شي. داسې په ټیبلټس کې کم زیاتر چې انټي اپیلیپټکس دي، د مرګي چې کومې دوایانې دي نو هغه په دې کې اکثر کار کوي، خو هغه ډفرنټ لکه خلکو لپاره د دې دغه بدل دی. نو هغه خو دلته زه دا یې ډیټیل نشم ویلی، ځکه چې د هر بیمار کم پین او کم د هغه چې کم صورتحال هغه بدلي. نو هغه چې بیمار نه هسټري واغشتی شي بیا د هغې په مطابق هغه ته د دې کم دوی چې ده نو هغه شان سړی پرسکرایب کولی شي. خو دا کنډیشن چې دی دا ټرایجیمینل نیورلجیا نو دا هم داسې دی چې دا یو څه داسې خطرناک څیز نه دی، خو درد یې داسې چې هغه د برداشت نه باري، خوب هم ته بیمار نشي کولی او ډېر زیات په تکلیف کې، او خاص کر چې د دې دا میډیسن چې څنګه شروع کي نو هغه ته ډېر یو ډرامټیک ریلیف میلاویږي. خو په دې کې غټه یو نښه دی چې اکثر دا عام د دردونو ګولو سره نه ټیک کېږي، د دې دغه سپیسیفک ټیبلټس چې دي نو هغې سره دا ډېر زر ټیک شي، او اکثر چې دا کافي ټایم جاري وساتي نو بیا اکثر هغه ته ضرورت هم نی. او بعضې ټایم داسې خلک هم دي چې هغوی لایف لانګ دا ټیبلټ خوري. نو دا یو څو خبرې وې د ټرایجیمینل نیورلجیا په باره کې ما وی چې تاسو سره شیر کړم. ډېره مهرباني.